بسم الله الرحمن الرحيم. وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم وإلا فآدات. وليس مخکنم فصل نمباس شروع کړو چې دلالت تعریف څه دی، د دلالت اقسام بیان کړیو. اولا دوا بهم ورلا درې اقسام بیان کړیو. بهم ویلو اعتبار چې د هغه صرف دلالت لفظیه وضعیه ته دی، د هغې هم درې اقسام مطابقي، تضمني او التزامي بیان کړیو. بهم د لزوم معنی کړی و چې لزوم نه ذهني لزوم مراد دی، عام دی، کاقلن یو کورفن وي. او بهم هغه مسئلې بیان کړی وي، دعوی مطابقي تضمني التزامي سره ضروری دی، او تضمني التزامي مطابقي سره نه دی ضروری، بلکې یو بل سره نه دی ضروری. بهم د لفظ تقسیم کړو دوا اقسام متا، یو ته مفرد ویل کیږي، بل ته مرکب. موږ ویلو مفرد هغه چاته ویل کیږي چې جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت نه کوي، او مرکب هغه ته ویل کیږي چې جز د لفظ په جز د معنا باندې دلالت کوي. بهم د مرکب دوا اقسام بیان کړو، یو تامو بل ناقصو. بهم د تام دوا اقسام بیان کړو، یو خبریو بل انشائیو. او د ناقص هم دوا اقسام بیان کړو، تقییدی او غیر تقییدی. بهرحال وسرته د لفظ مفرده به تقسیم کوي، او انتهی آسان سبق دی. اسم زیارت ورځ ده کنه، آسان سبق هم آسان دی. من کافیه کې ویلې دی، نحومیر کې ویلې، هدایت نحو کې ویلې دی. نو لفظ مفرد چې دا په درې قسمه باندې دی. یو ته کلمه ویلې کېږي، نحو کې ورته موږ فعل وایو. یو ته اسم ویلې کېږي، نحو کې ورته موږ اسم وایو. ایو ته عادات ویلې کېږي، نحو کې ورته حرف وایو. نو موږ وایو اسم فعل حرف، او منطق کې وایي اسم کلمه او عادات. پوهېږئ که نه خبره باندې؟ نو تاسو ټولو ته معلوم دی، د ما هغې نه وجه حصر هم درته معلوم دی، تعریف یې معلوم دی. زه اول تعریف کومه، وروسته به وجه حصر ووایو. کلمه چاته وایي؟ نحو کې چې ورته موږ فعل وایو. هغه ده چې په معنی مستقله دلالت کوي، مستقل بالمفهومیت وي، یعنی معنی ورکولو کې چاته محتاجه نه وي. فعل چاته وایي؟ یعنی د منطقینو کلمه چې په معنا ورکولو کې مستقله وي، او د دریو زمانو نه په یو زمانه دلالت هم کوي. نو دوه کاره پکې وي، یو معنا ورکولو کې مستقله وي، او دویم دریو زمانو نه په یو زمانه باندې په خپل هیئت سره دلالت کوي. ورسېدلې اسم چاته ویلې کېږي؟ چې په خپله معنا ورکولو کې مستقل وي، مستقل بالمفهومیت وي، او د دریو زمانو نه په یو زمانه باندې په خپل هیئت سره دلالت نه کوي. صحیح ده. حرف چاته ویلې کېږي؟ منطقین چې ورته کلمه وایي، عادات وایي. عادات چاته ویلې کېږي؟ د هغه کلمې ته هلته کافیه کې موږ داسې وایو، هغه کلمې ته ویلې کېږي، هغه کلمې ته ویلې کېږي، هغه کلمې تعریف کې کلمه وایو. دا دلته به داسې وایو، دا هغه لفظ مفرد ته ویلې کېږي چې مستقل بالمفهومیت هم نه وي، یعنی تر څو چې ورسره ضم نه وي شوی د اسم یا د فعل، هغې پورې معنی هم نه ورکوي. راځئ درې اجزا یې جوړ کړو. کلمه چاته ویلې کېږي؟ دا هغه لفظ مفرد ته ویلې کېږي، یو چې مستقل بالمفهومیت وي، دوه او د دریو زمانو نه په یو زمانه باندې په خپل هیئت سره دلالت هم کوي، درې. اسم چاته ویلې کېږي؟ هغه لفظ مفرد ته ویلې کېږي چې مستقل بالمفهومیت وي، دریو زمانو نه په یو زمانه دلالت په خپل هیئت سره نه کوي. او حرف هغه لفظ مفرد ته ویلې کېږي، دوه اجزا دي پکې چې هغه مستقل بالمفهومیت هم نه وي. زده شو که نه؟ وجه حصر تاسو سره کافیه نه معلومه ده.
لفظ مفرد به خالی نه وي یا به مستقل بالمفهومیت وي یا به نه وي خپله معنی مستقله به بغیر د ضم د ضمیمې نه دلالت کوي یا به نه کوي که نه کوي نو موږ ورته هلته حرف فعل دلته ورته وایي اعداد دي او که مستقل بالمفهومیت وي نو بیا یې دوه صورته دي د دریو زمانو نه په یو زمانه باندې به سره د خپل هیئته دلالت کوي یا به نه کوي که کوي نو کلمه ده او که نه کوي نو بیا اسم دی نو ورته وګورئ اوس کا وهو دغه لفظ مفرد چې دی ان استقل کچره دا مستقل وی فمع الدلالة بهیئته نو به سره د دلالت نه دلالت کوي بهیئته د خپل هیئت په وجه باندې دې فایده به راشي د خپل هیئت په وجه دلالت کوي د خپل صورت او شکل په وجه دلالت کوي علی احد الازمنة الثلاثه په یو د زمانو دریو باندې نو کلمتون څه به وي کلمه به وي وبدون او کچری مستقل بالمفهومیت وی خود دریو زمانو نه په یو زمانه دلالت نه کوي اسم و الا او کچری د سره مستقل بالمفهومیت وینا فعادات بیادات دی متن باندې پوه شئ راځي قوله وهو ان استقل سمانه دیر په دې پوه نه شو نو دا ما بار ویل ان استقل بالمفهومیت معنی دا ده چې معنی ور کولو کې اسم یا فعل ته د هغې ضم کېدو ته نوي محتاجه ان استقل معنی فی الدلالة دلالت کې مستقله وي چې دلالت وکي مستقله وي چې دلالت وکي علی معنی او په خپل معنی باندې معنی بأن لا يحتاج چې محتاج نه وي فيها په دې دلالت کې الی ضم ضمیمة محتاج نه وي په دلالت علی المعنی کې ضم د ضمیمې ته قوله بهیئته بهیئته څه مطلب دی مولوی صاحب اول تاسو هیئت معنی زده کوي هیئت چاته ویل کېږي تعریف زده کوي تاسو ته یاد وي یو ماده وي یو هیئت وي حدیث صاحب یو څه وي ماده یو هیئت وي ماده شی چې د کوم اجزاو نه جوړ وي هغو ته ماده ویل کېږي لکه نسواره چې ده د نون سواد او را نه جوړه ده دې کې د هر یو نون دی که سواد دی که را ده دا ماده ده او یو دا ماده روالي او دې له یو صورت او شکل ورکي مثال اول د نون کې خودلو به د سواد کې خودلو به د را کې خودله درې وړل د فتحې ورکړلې د تقدیم د حروف او تاخیر د حروف او د کوم حرکات او سکناتو نه پس کوم شکل او صورت حاصل شي دقه ته ویل کېږي هیئت ته ویل کېږي د پکې تبرخ کاری کنه د بدی کې د برکم ډنډه چې دا دا ماده دا د پری هر یو پرم ماده د منځ کې دا کوم شی دی دا ماده ده او چې کله ټول را مرګري کې یو کم هیئت او صورت او اسکاری وسوته څه ویل کېږي پکې دا هیئت دی اوس دغه شان کټ کې وګورئ کنه بازوګان او اخپی او بون هر یو ماده ده او به چې کله مکمل شي نو به هیئت شي راسي پې کنه نو هیئت تعریف زده شو اوس لږ وکې دی ښه دیو داسې ویل چې کله معنی مستقل دلالت کولو او د خپل هیئت په وجه باندې د دریو زمانو نه په یو زمانه دلالت کول دا هیئت قید یې ولګولو نو بیا به دا څه وي کلمه به وي فعل به وي او که چرې خپل هیئت په وجه د دریو زمانو نه په یو زمانه دلالت نه کوي بیا به اسم وي د هیئت قید یې ولې ولګوئ ځکه جي هیئت ځکه یم تاسو لږ متوجه شئ د دې فایدې ته غوږ کېدئ اسم چاته وایي چې یا خو پکې د سره د دریو زمانو نه د یو زمانې معنی وي نه لکه زید شته پکې دویم د دریو زمانو نه پکې د یو زمانې معنوي یو زمانه وي د دریو زمانو نه پکې یوه زمانه وي خو معینه نه وي لکه وقت او حین دا هم اسم دی خیال هم دی که نه دریم د دریو زمانو نه پکې یوه زمانه وي معینه هم وي لیکن د دریو غلط شومه داسې به وایي زمانه پکې هم وي دریو زمانو نه یو زمانه هم وایي زمانه پکې هم وي خو دا ده چې د دریو زمانو نه یو زمانه نه وي لکه صبوح سار ته ویل کېږي نه ماضي نه حال او نه استقبال پوه نه شولې
به د سره کوي یا خو پکې د سره زماني معنی نه وي لکه زید یا پکې د زماني معنی وي متعین نه وي لکه وقت او حین یا پکې د زماني معنی وي خو د دریو زمانو نه یو زمانه نه وي یا خو پکې د یو زمانه وي متعین هم وي خو د دریو زمانو نه یو زمانه نه وي لکه سبوع صحیح شو څلورم زمانه هم پکې وي او د دریو زمانو نه یو زمانه وي خود په دغه زمانه چې دلالت کوي په خپل هيئت سره نه کوي من قید څه لګولیو چې په هيئت سره به د دریو زمانو نه په یو زمانه دلالت کوي حاله به دا کلمه وي یا به فعل وي چې نه کې به چې اسم دی پوه نه شولې خبره باندې د هغې لپاره مثال لکه لاندې دیو ذکر کړي لکه جسقه همدغه شان جسقه مو وایه امسی و امسی امسی ته وګوره پرون ته وایي غدن مستقبل سبا ته ویلی کېږي خو هیئت پکې د فعل والا نه دی دی کې په زمانه هم دلالت کوي متعینه معنی هم کوي د دریو زمانو نه هم یو زمانه ده خدا د مادې په وجه کوي د مادې په وجه امسی ماده دغه دپاره وضع شوې ده هیئت چې کوم دی لکه نصوره کې چې څومره اوزان وي کې خیلم وي ټول به دغه معنی ورکوي امسی کې داسې نشته دی پته نه لګي پوه شولې که نه بیا ویمه دا خبره ښځې راځي وله قوله بهیئته څه مطلب دی بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرفة فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة هيئت تعریف را ده کې تاسو واورئ که نه هيئت معنی دا د مولي صاحب دا مې چې اول ویلي وی نو ښه به مې د څلور صورتونه ویلي وي هيئت مطلب دا دی دا هيئت ترکیبیه لکه د نصره والا چې دی دا چې کلم په یو ماده کې موجود شي لکه نون سواترا کې دلته موجود دی او دا هيئت ترکیبیه چې کلم په یو ماده کې موجود شي داسې ماده چې هغه موضوعه وي یعنی معنی د پاره وضع شوي وي محمل نه وي او متصرفن فیها وي مطلب باغی کې گردانم کیږي نو هغه به بس ماضي مذکر غایب صیغه وي د نصره والا یادومه نه دا صحیح څنګه ویل د نصره کوم هيئت ترکیبیه ده هيئت نصره ترکیبیه مطلب نون سواترا د نصره چې کوم هيئت ترکیبیه ده دا هيئت ترکیبیه چې کلم په یو ماده کې متحقق شي یو ماده کې موجود شي کاغه د ضربه ماده وي کاغه د فتحه ماده وي کاغه د کرومه ماده وي څه ورځه خو چې دقه انداز شکل او صورت دغه شان وي او موضوعه وي مطلب مهمل نه وي او متصرفا فيها وي گردان پکې کیږي نو دغه به د واحد مذکر غایب صیغه وي پوه شولې بیا همدغه شان تنصرو نصره ینصرو رواله دا ینصرو هيئت چې کلم په یو ماده ترکیبیه کې موجود شي موضوعه وي معنی د پاره وضع شوی وي محمل نه وي گردان پکې کیږي د دې خبره کومه گردان پکې کیږي نو عقب د واحد مذکر فعل مضارع غایب صيغه ورسېدلې وي ګوره بهيئته معنا بأن يكون بحيث كلما په داسې انداز باندې به وي کله چې متحققت هيئته الترکیبیه متحقق شي د دغه هيئت ترکیبیه فی ماده په یو ماده کې داسې ماده کې موضوعات چې هغه موضوع ماده وي محمل نه وي او متصرفه فيها او باغی کې تصرف گردان کیږي متصرفه مطلب دا مذکر صيغه پکې وي مؤنث هم پکې وي حاضر هم پکې وي غائب هم پکې وي متکلم هم پکې وي ماضی هم وي مضارع هم وي دې ته ویل کېږي متصرفه فيها نو کله چې دغه شان کیږي نو فهم واحد من الازمنه الثلاثه فهم کیږي به یو د دریو زمانو مثلا هيئت د نصر رواله تاسو ګورئ دې ماده څوک ده وهي المشتمله على ثلاثه حروف نصره مشتمله د بدریو حروف باندې او درې وړ حروف چې دي اجي سه وګوره مفتوح دي نا سوا را مفتوحه على ثلاثه حروف مفتوحه او د درې وړ مفتوح دي
او متوالیت پر لپسی دي د سیستمنس کې چې کسره د یا پکې سکون راغله پر لپسی دي کلما تحققت هر کله چې مدقه هيئت متحقق کیږي فهم الزمان الماضي فهم کیږي به زمانه ماضي لكن بشرط ان يكون تحققها لکبر وګورئ مې لكن بشرط سره د اعتراض جواب کوي اعتراض دار زه در خیمه درته چې دقه هيئت بوي خو ماضي معنی به پکې نه وي لکه مثال جسقه او دویم مثال لکه حجره حجر خو کانی ته وي دې سره څه کې یار همدغه هيئت دې وګوره کنه درې حروف دي او فتحیم به متوالی پر لپسې په فتحیم دي سره د دینه دا کلمه نه ده دا خو اسما دي جواب دار ما ور سره قید لګولې وغې ته سوچ نشته کنه ما ویلو مونږ ویلو موضوع شارح وای ما یو قید لګولې دي څه قیدو موضوع او جسق لفظ چې خو مهمل دي جسق خود سي لکه کتاب میتاب څه دي ټوپۍ موپۍ خلم ده روټي شوټي چوته یار اردو کې دا هم مهمل لفظ دی اسه الته خلا به کارو کې تاکید د پاره الته خود سي لکه اكت او ابت او ابصو بهرحال جسق لفظ چې دی دا موضوع نه دی د یو معنی د پاره نه دی وځه شوی لا پکې مو وایا خجی حجر سره بچکه ویل تور سره موږ بل قید لګولې وکنه هغه ودا چې متصرفه وي گردان به کیږي او حجر کې گردان کیږي کم چې کانی ته وای کم چې اسم دی حجر يحجرو هغه به خپل معنی ورکه کې به کیږي به کانی ته نه وای پویږي چې سبه نو دا قید ته سوچ نشته خالی اعتراضونه کوي لکه وګوره ضرورت ورځ د سمسله پازابه لكن بشرط ان يكون تحققها لیکن په شرط د دې باندې چې وي به تحقق دغه هيئت فی ضمن ماده په ضمن د یو ماده کې به وي موضوعات دا ماده به موضوع وي هغه یو شی اعتراض سلاړي او متصرفه فيها گردان به کې کیږي ماضی مضارع دغه شان مفرد تثنیه جمع دغه شان مذکر او مؤنث دغه شان غائب او حاضر او متکلم فلا يرد النقض نقض نه واردېږي بنحو جسق باندې هم دغه شان په حجر باندې ورسېدلې به متن کې ویلو کلمه به وتوای په دوو شرایط سره مستقل بالمفهومیت شرط سره یو او د دریو زمانونو په یو زمانہ چې دلالت کوي دوا ذهن کې مشته خبره ده خجدي ته کلمه وې دي ته هم نحوین سوای فعل وتوي تاسو ګورئ قولوا كلمة في عرف المنطقيين منطقيين وتا كلمة وفي عرف النحات او د نحات په عرف کې وتا فعل ویل کیږي نو دا ست ظاهره کې معلومیږي چې دواړه یو شی دي هم مرقات کې ویلو دواړه یو شی نه دي دواړه د منطقین او کلمه او د نحوین فعل یو شی نه دي بلکې دواړو کې یعنی نسبت د تساوی پکې نه دي بلکې نسبت د عموم خصوصي مطلق پکې دي توجه کوي فعل عام دي د نحوینو او دا کلمه د منطقینو شی دا خاص ده لکه ته ګوره کنه دا افعال ناقصه چې دي هغه فعل دي افعال دي کنه نحوین ورته فعل وای او دغه افعال ناقصه را بشیر علی ان شاء الله دې ته منطقین کلمه نه وای عادت ورته وای پوه نه شولې به نو فعل دي او کلمه نه ده همدغه شان نضربو او اضربو دا د نحوینو فعل دی اضربو واحد متکلم صيغه او نضربو دا دواړه افعال دي کنه خدا د منطقینو کلمې نه دي کلمه خو مفرد قسم دی او اضربو او نضربو خو مرکب دي حمزه په متکلم دلالت کوي او د ازوات رابع په فعل دلالت کوي دا خو جز د لفظ په جز زمانه باندې دلالت کوي دا خو مرکب دی همدغه شان نضربو مرکب دی او باز چا شروع دی دا تقسیم دا خو د مفرد دی بهرحال اضربو نضربو افعال دي خو کلمه نه ده نو افعال عام شو کلمه خاص شو ده به وی قوله والا فعادات عادات اي وان لم يستقل لك مستقل نوي في الدلاله بدلالت کی فعادات دا عادات في عرف المنطقيين عرف د منطقيين کی او حرب وي في عرف د نحات کی دا خبرم ظاهر کې دا سي معلومیږي چې دواړو کې نسبت د تساوی د خدا سره نه ده بلکې عادت عام دي عام
او حرب چې د نحوینو دی خاص دی. توجه ده هغه څنګه افعال ناقصه چې دي کنه افعال ناقصه دا د منطقینو عادات دي خدا د نحوینو حرف نه دی د منطقینو عادات عام شول ورسېدلې به مخکې متن لال شي ټیم اشتري خالی اوایي وایو خیر دی شل سبب لګورو. وايضا ان اتحد معناه فما تشخصه وضعا علم وبدونه متوات ان تساوت افراده ومشكك ان تفاوتت باوليه او اولويه وان كثر فان وزع لكل ابتداء فمشترك والا فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى الناقل وإلا فحقيقة ومجاز. ما تبر أكبر غوري مريسي أو أي بخبره إن شاء الله باقي به وایو. د مفرد لفظ مفرد یو تقسیم هم وکړلو اسم کلمه او عادات ہوتا او دا په اعتبار د مستقل بالمفهومیت او عدم مستقل بالمفهومیت سره په اعتبار د زمانه معنی د دلالت او په زمانه معنی د عدم دلالت په اعتبار سره دا څه وکنه. اوساته د لفظ مفرد یو بل تقسیم کړي دا به تکسر د معنی او توحد د معنی په اعتبار سره وي معنی یو د کډې را دن تاسو متوجه شئ. لفظ مفرد به خالی نه وي یا به دلالت کوي په مفرد معنی باندې یا به یو معنی ور کوي دا سی به وایو او یا به ډېرې معنی ور کوي. لفظ مفرد به یا فقط یو معنی ور کوي او یا به ډېرې معنی ور کوي. توجه ده نو که یو معنی ور کوي درې اقسام دي او که ډېرې معنی ور کوي به څلور اقسام دي نو ټول به څو شي و به دې جوړ شي. که چېرې یو معنی ور کوي څو اقسام دي درې کم دي یو جزئی حقیقي ده شخصي متوي علم مرتوي من ملقات کې ویلو جزئی حقیقي ویلو ته بهتر دی. دویم کلی متواتی او دریم کلی مشکک دا درې اقسام د هغه دي چې کله لفظ مفرد یو معنی ور کوي او که ډېرې معنی ور کوي به څلور اقسام دي. کم مشترک منقول حقیقت او مجاز. مشترک منقول حقیقت مجاز راځي ورلا کچره لفظ مفرد او یو معنی ور کوله دغه معنی بیا جزئی یا بکلی که دغه معنی جزئی وا صرف په یو فرد باندې صادق راتله به جزئی کنه نه به دغه ته جزئی حقیقي ویل کیږي لکه زید لکه دا اجي سیب یو لفظ دی فقط یو معنی ور کوي دلته یادوم اندازه چې کوم د اشاره کوم هغه یادوم خیرم دی کنه او مصداق فقط یو دی نو څه وایو څنګه وایو یو لفظ وی یو معنی ور کوي او دغه معنی مصداق او فرد یو وي نو دغه ته ویل کیږي جزئی حقیقي. دویم یو لفظ وی یو معنی ور کوي خو د دې معنی افراد زیات وي یو نه وي. یو لفظ دې معنی ور کوي دغه معنی کلی وي چې کله کلی نه افراد زیات وي کنه مخکې به داسې وي یو لفظ وی یو معنی ور کوي یو فردی وي فقط یعنی جزئی یعنی دغه لفظ چې کوم معنی ور کوي دغه معنی جزئی وي نو دغه ته به جزئی حقیقي وي. دویم یو لفظ وی یو معنی ور کوي خو دغه معنی ډېر افراد وي یعنی د معنی کلی وي پیږي به وسې دوه صورت دي دغه معنی چې ډېر افراد ور کوي په ټولو افرادو به یو شان صادق راځي او یا به کې فرقي په ځینو معنی به قوت سره صادق راځي او ځینو معنی به په ذوب سره ځینو معنی به زیات صادق راځي او ځینو معنی به کم صادق راځي. نو کاول صورت وی لفظ دې یو معنی ور کوي په ډېرو افرادو صادق راځي او یو شان صادق راځي به ته کلی متواتی وایي. او که یو لفظ دې یو معنی ور کوي په ډېرو افرادو صادق راځي خو فرق سره صادق راځي چا معنی زیاته چا معنی کمه به ته کلی مشکک ویل کیږي. په نه شولې به نور خبره وب کې به کوم مخکې راځي او که یو لفظ دې یو معنی نه ډېرې معنی ور کوي نو چې څلور صورت دي د هر معنی د باره به بیل وضع شوي یا بنې شوي که هر معنی د باره بیل وضع شوي ونه به ته مشترک ویل کیږي. یو لفظ دی
ډېرې معنی ورکوي او د هرې معنی دپاره بیله بیله وضع شوې ده نو بیا ورته ویلی کېږي مشترک رسی پې او که چېرې یو لفظ دی ډېرې معنی ورکوي خو د هرې معنی دپاره بیله بیله وضع نه ده شوې وضع یوې معنی دپاره شوې ده او بیا هغه اوله معنی مکمل پرېښې ده او استعمالیږي په دویمه معنی کې اوله معنی پرېښې نو بیا دې ته ویلی کېږي منقول او که چېرې همدقه دی خو اوله معنی نه ده پرېښې هغې کې هم استعمالیږي دویمه کې هم استعمالیږي نو اوله کې استعمال شي حقیقت دی او که دویمه کې استعمال شي مجاز دی بیا واورئ یو لفظ دی ډېرې معنی لري هرې معنی دپاره به بیله بیله وضع شوي نو بیا مشترک دی لکه عین ډېرو معنو دپاره وضع شوی دی سونې ته هم ویلی کېږي سترګې ته هم نور ته هم ګوټنې ته هم ویلی کېږي او که یو لفظ دی ډېرو معنو یو لفظ دی یوه معنی ډېرې معنی ورکوي خو وضع فقط یوې معنی دپاره شوې ده نو اوس یې دوه صورته دي که د اوله معنی مکمله پرېښې وه او په نورو کې استعمالېدلو نو بیا ورته ویلی کېږي منقول لکه صلات دعا ته وایي او شریعت کې صلات مونځ ته وایي نو دعا والا معنی پرېښې ده مکمله او که چېرې اوله معنی هم نه ده پرېښې هغې کې هم استعمالېږي دویمه کې هم استعمالېږي نو که په اوله کې استعمال شي بیا ورته څه وایي حقیقت لکه اسد زمري ته ویلی کېږي کله کله چا کې چې شجاعت وي بهادر وي هغه ته هم اسد وایي نو که ازمري کې استعمال شي نو دوه معنی شولې بهادر سړی ازمری نو که خپله معنی کې استعمال شي ازمري کې حقیقت دی او که دا چاته چې روغ دی د هغې کې استعمال شي نو بیا مجاز دی پوه نه شولې بې د عبارت به هسې ووایو بیا به انشاءالله خبرې کوو وایضا ان اتحد معناه که چېرې متحد وي معنا د دغه لفظ مفرده نو بیا درې صورت دي فما تشخصه نو که چېرې تشخص پکې و خارج کې فقط یو مصداق و جزي وضعا د وضع په اعتبار سره پکې تشخص نو بیا عالم وتوایي عالم جزي حقیقي وتوایي وبدون یو که تشخص پکې نو افراد زیتو نو بیا دوه صورتونه دي متواتب وتوایو د الا ان تساوت افراده که افرادو کې مساواتو یو شان په ټولو صادق حالات للا ومشکک به وتوایو ان تفاوتت باولیته او اولویته کچره تفاوت پکې په اولیت او اولویت سره وو وان کثر او کچره معنی زیات ورکولی فان وضع لكل ابتداء کچره وضع شوی و د هر معنی د پاره ابتداء شوی و بیل بیل وضع فمشترک مشترک به توایو و الا او که هر معنی د پاره بیل بیل وضع نه شوی نو به دوه صورت دي اول معنی به پریخي یا به نه به پریخي نو فینشتهر فی الثانی کې چری بدویم کې مشهور شوی او اول معنی پریخي نو منقول وتوایو او به وينسب الى الناقل منقول بناقل ته منسوب کیږي ناقل به درې قسمه کیږي کله عرف عام وی کله عرف خاص وی او کله شریعت وی و الا او کچری اول معنی کې هم استعمالي کې پریخي نه وی یعنی دویمه کې نه مشهور شوی دا سي مشهور شوی چاول پریخي دا سي خبره نه وی نو فحقیقه حقیقت دی او مجاز دی په دویمه کې بس